ګرانو کتونکو مننه وخت تیر شوی دی خو بیا هم دا پمپ والا خپله مینه ښیي د دغه قام سره چونکې حکومت خو داسې درز ورکړه چې 55 روپۍ ته موږ له داسې د پیو چینې ته موږ ته بیې چې په موږ د یک دم چې کوم دی نو داسې دغه کو جاید محمود صاحب راشه که نه ورستا ماشه پارس وکړي په دې ټیم باندې پمپونه کې جګړې دي والله بالکل د ټیم نه مخکې مونږ وکتل نو ډېر زوی نو کې د ټیم نه مخکې ریټونه چینج شوي دلته واقعي چې بالکل دي مونږ سره دغه وکړه چې دا ټیم پوره شوی دی او خپل مینه یې وکړو له صحافت سره هم قوم سره هم بلکې ډېرو کسانو دا د 12 بجو نه پس هم تیل دغه کړل نو والله حکومت د اړخ دا یو ډېر لوی پټرول پمپ اصل کې دی ته وایي مخکې خو خیال کړو 2.5 پیسې او 2.99 پیسې دا کړم ډیزل مونږ وکتل چې 55 روپۍ لیټر وخته په پاکستان کې نو په عالمي سطح هم دغه مین مسله خو د جګړې دغه ده که نه کوم چې د ایران او اسرائیل ترمنځ دا جنګ روان دی نو دغې وجه باندې اصل کې ریټونه دا په ټوله دنیا کې تقریبا ریټونه وختل نو خو زموږ د ملک وي چې موږ سره 28 ورځو پورې سټاک شته که نه نو دا 28 ورځو پورې چې کوم دی نو تا دونه مخکې لکه دغه وکړو یار دا خبره ده چې پرونی کوم خبر راغلی و د شهباز شریف صاحب نو هغه وایي چې د 28 ورځو پورې موږ سره شته خو دوی پسې اوس که خیال کړي ګوره اوس د ال ان جي به هم همدغسې ریټ एकदम اوچتېږي ځکه چې هغه هم بند کړه زموږ ته چې به راتله که نه کومې کارګو به راتلې د قطر نه نو هغه هم بند کړي دي ګورې هلته جګړه شروع ده نو د ګیس دغه به هم داسې وي نو خلکو له پکار دی چې پټرول خو دغه 322 ته ورسېدو دغسې به ګیس هم एकदम اوچتېږي نو چې کم از کم خپلې سرنډرې برابر ساتي چې روجه خو یې پرې ورسېږي صحیح ګرانو کتونکو دغه پمپ یاد ساتئ ځکه یې درته یاد کوو چې دې وخت کې خو تاسو اوس هم راځئ چونکې ټیم تېر شوی دی نو دا دې بورډ پکې چېرته کې وروره پیسو خو دا دغه دی شاهد علي پمپ او دا چې کوم دی بایپاس روډ باندې ډي سي دفتر نه لږ مخکې نو په دې شپه باندې نه شور شته نه شغرب شته خلک را روان دي ټیم بالکل دې ټیم کې تېر شوی دی چې کومه خبره کوم نو ټیم تېر شوی دی خو بیا هم هغوی چې کوم دی نو ریټ هغه ورکوي خو ډېر غټ درز دی قام له ډېر غټ نقصان دی بالکل د حکومت نه خفه یو د وفاقي حکومت نه په دې کې موږ ګیله کوو چې ته له قام خبر کړی وې لږ مخکې نو زه لږ شانتې خلکو به ځان سره سټاک دغه کړو نو ډېر زیات افسوس خبره ده خو ګرانو کتونکو بس الله دې زموږ په خال رحم وکړي ځکه چې موږ ته وسایل نشته او مسایل لا ته دومره زیات دي چې د خط نه زیات مننه